حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ چې کله اخرنۍ ورځ شوه په اخره شپه یې خوب ولیدو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ته په خوب کې رااله ورته وی سواله روزه ونیسه پښمنه په مدینه کې وکړه روزه ماته و ما سره ویسته پښمنه په مدینه کې وکړه او روزه ماته وستا ما سره وی. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ پښمنه وکړه او روزه ونیوله او بیا قرآن مجید ته کېناسته تلاوت وکاو او دې ظالمانو په حمله وکړله شهید یې کو. هغه ته د سحر نه پته و چې زما پښمنه دلته شوی د روزه ماته له جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لزم هغه ناسو چې زما د شهادت به سټه مرাজি چې زه سره ملاقات وکم خپل پیغمبر لاله شم د سحر نه بیگانه ورته الله پیغمبر اطلاع کړی و. نو دې صحابه کرام به یو بل ته سلام عرض کو زما رسول الله مبارک ته سلام عرض حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته صحابه وی رسول الله مبارک ته سلام عرض کی. حضرت ابو هريره وی دنیا نه روان یم خالی لاس روان یم ما سو نه کړل دنیا نه خالی لاس روان یم ما سو نه کړل زما به د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وشي کوونه شي زما به الله د پیغمبر سره ملاقات وشي کوونه شي. امیر المؤمنین فی الصحابه امیر المؤمنین فی الحدیث فی الصحابه په احادیثو کې په محدثینو کې د صحابو په محدثینو کې د امیر المؤمنین دی یو خو زمونږ اساس امیر المؤمنین دی دلته امیر المؤمنین فی الحدیث او فی المحدثین دا امام بخاری دی ځکه امام بخاری کتاب ته تلقی الامت ورته ویل کېږي د امت تلقی ورته حاصله امت دا کتاب قبول کړی دی ارز کې امام بخاری دا کتاب ولوستل کېږي اره مدرسه کې عالم به تر هغه وخت پورې ځان ته عالم نه وي چې د امام بخاری په دې کتاب تیر شوی نه وي. دته امام امیر المؤمنین فی المحدثین او فی الحدیث ویل کېږي خدا په صحابو کې امیر المؤمنین فی الحدیث دی څونه لوی سړی دی د صحابو امیر المؤمنین خالی لاس روان یم اسرا سره نشته. نو چې دنیا نه ځو بیا به راته پته لګي چې دنیا نه ځان سره مسوي وړل که خالی لاس لاړو